بسم الله الرحمن الرحیم. اسلامیات لیکچرشپ حوالې سره موږ د کم کلاسونو آغاز کړی دی. په دې کې عموماً د اسلامیات په پیپر کې د تفاسیر متعلق هم تپوس او پوښتنه کیږي. په هغې کې بیا مختلف تفاسیر، بعضې تفاسیر د اردو دي، بعضې په هغې کې د عربی تفاسیر دي. نو د دواړو په باره کې تپوس او پوښتنه کیږي، خاص کر د هغې د مصنفینو په باره کې چې دا تفسیر د کوم یو مصنف دی، تفسیر لیکلی چا دی، په کوم زبان کې دی، او د دې سره سره د دې جلدونه څومره دي. نو دا درې عام طور دا درې تپوسونه د اسلامیات لیکچرشپ په ټیسټ کې چې څومره هم ټیسټونه راغلي دي، که هغه د اس اسلامیات دي او که هغه د لیکچرر اسلامیات دي، نو په هغې کې د دې په باره کې بار بار تپوس او پوښتنه کیږي. په دې لحاظ سره د اردو زبان چې کوم مشهور تفاسیر دي، خاص کر به صغیر پاک وحین کې چې علماء کرامو کوم لیکلي دي، مختصر د هغې تعارف ستاسو مخې ته پیش کول غواړم. مختلف تفاسیر دي. په دغې تفاسیرو کې یو تفسیر چې هغه د شاه ولی الله رحمه الله محدث دهلوي دی، د هغې تفسیر نوم دی فتح الرحمن. فتح الرحمن دا د شاه ولی الله رحمه الله تفسیر دی، او اصل کې په حقیقت کې دا په پارسی زبان کې چې دا کومه ترجمه کړې ده، دا اصل کې اقا ترجمه ده. نو دا هم په دې باندې ځان پوهه کول پکار دي چې موضح القرآن دا هم د شاه ولی الله رحمه الله یو زوی لیکلی دی، یو تفسیر دی چې دا د شاه عبدالقادر محدث دهلوي دی، یعنی پلار د هغه شاه ولی الله رحمه الله تفسیر چې کوم لیکلی دی، نو هغه په پارسی زبان کې ترجمه ده، او هغه فتح الرحمن باندې مشهوره ده. فتح الرحمن باندې بل طرف ته د ده زوی یعنی شاه عبدالقادر محدث دهلوي چې کوم تفسیر لیکلی دی، نو دا تفسیر په موضح القرآن باندې دی. موضح القرآن، موضح القرآن. د دې سره سره د شاه ولی الله یو بل زوی دی چې د هغه نوم دی شاه عبدالعزیز. شاه عبدالعزیز هم یو تفسیر لیکلی دی، او دا تفسیر په فتح العزیز باندې مشهور دی. فتح العزیز یعنی شاه ولی الله رحمه الله په خپل هم تفسیر لیکلی دی، او زامنو هم د شاه ولی الله د قرآن خدمت کړی دی. په هغې کې د تفاسیر څه دي لیکلي دي. نو د شاه ولی الله رحمه الله د تفسیر نوم دی فتح الرحمن. د شاه عبدالقادر محدث دهلوي د هغه د تفسیر نوم دی موضح القرآن. او د قرنګې د شاه ولی الله رحمه الله چې کوم مشر زوی دی، نو د هغه د تفسیر نوم تفسیر فتح العزیز، دا د شاه عبدالعزیز دهلوي رحمه الله دی. د دې نه علاوه په اردو زبان کې د یو بل مشهور تفسیر نوم دی تفسیری مظهری. تفسیری مظهری دا د قاضي ثناء الله فانی فتح رحمه الله تفسیر دی، ډېر زیات مشهور تفسیر دی. اردو زبان کې هم موجود دی، او دغه رنګې په نورو زبانونو کې هم د دې ترجمه شوي ده. دا تفسیر په 10 جلد کې دی. په څو جلد کې؟ 10 جلد کې دا تفسیر لیکلی شوی دی. نو دا تفسیر د قاضي ثناء الله فانی فتح رحمه الله تفسیر دی، تفسیری مظهری د دې نوم دی، په اردو زبان کې دی، او د قرنګې په عربی زبان کې دی. ثاني دا په عربی زبان کې دی، اگر چې د دې تفسیر ټرانسلیشن او د دې ټایم په ټایم باندې د هغې په مختلفو زبانونو کې ترجمې د هر یو تفسیر شوي دي، خو دا ده چې دا تفسیری مظهری په حقیقت کې په عربی زبان کې لیکلی شوی دی، او دا په 10 جلدونه کې دی. په څو جلدونه کې؟ 10 جلدونه کې دی. د دې سره سره بل تفسیر چې هغې د تفسیر فتح المنان ویل کېږي، تفسیر فتح المنان. فتح المنان دا مشهور دی په تفسیری حقانی باندې، په تفسیری حقانی باندې، او د تفسیر د دې نوم نه هم واضحه ده چې دا چا لیکلی دی، نو دا محمد عبدالحق حقانی صاحب لیکلی دی. محمد عبدالحق حقانی صاحب دا تفسیر لیکلی دی، او دا د قرآني علومو یو لوی انسایکلوپیډیا ده چې د قرآن متعلق ډېر لوی مباحث، ډېر لوی علوم به هغې کې د په دې باندې سړي راجمع کړي دي. نو فتح المنان یا تفسیر حقانی د دواړه په دې تفسیر ته ویل کېږي. دا د محمد عبدالحق حقانی صاحب د هغه تفسیر دی، او په 8 جلدو کې موجود دی. په څو جلدو کې؟ په 8 جلدو کې دا تفسیر موجود دی. ډېر یو علمي تفسیر دی. د دې نه علاوه یو بل تفسیر په اردو زبان کې لیکلی شوی دی په نوم د بیان القرآن باندې.
بیان القرآن بر صغیر پاک و هند کې یو لوی عظیم شخصیت، یو لوی عالم، یو لوی محدث مولانا اشرف علی تانوی رحم الله دا دغه تفسیر دی. اشرف علی تانوی رحمه الله د دیوبند مکتب فکر یو عالم دی، یو محدث دی، ډېر لوی خدمات یې کړي دي، ډېر لوی کتابونه یې لیکلي دي، په هر موضوع باندې تقریبا د کتاب موجود دی. دا کتاب دا تفسیر چې د کوم لیکلی دی نو دا په 12 جلد کې دی. څو جلد کې دی؟ په 12 جلد کې د خپل تفسیر لیکلی دی. 12 جلد کې د خپل تفسیر لیکلی دی. د دې نه علاوه د اردو زبان چې کوم نور تفاسیر دي نو په هغې تفاسیرو کې بل مشهور یو تفسیر چې عام طور په علماء کرامو کې طلباء او د غرنګي تعلیم یافتو خلکو کې ډېر زیات مشهور تفسیر دی، علمی تفسیر دی، اردو زبان کې لیکل شوی دی، عربی زبان کې او په نور مختلفو په انګلیش مختلفو زبانونو کې د هغې ترجمې هم موجود دي. هغه د مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحم الله تفسیر دی په معرف القرآن په نوم باندې. معرف القرآن د مفتی شفیع رحم الله تفسیر دی. ٹھیک ده؟ معرف القرآن دا د مفتی شفیع رحم الله تفسیر دی او دا تفسیر په 8 جلدو کې دی. سو جلد کې دی؟ 8 جلد کې دی. معرف القرآن په نوم باندې دی، د مولانا مفتی شفیع رحم الله تفسیر دی او په 8 جلدو کې سره دا تفسیر دی. په دې کې فقهي مسائل او دغه رنګي چې کوم اعتراضات په اسلام باندې، په حدیثو باندې، د قرآن په علومو باندې یا د قرآن په بېشماره احکاماتو باندې، واقعاتو باندې کوم اعتراضات شوي دي نو دا ډېر په مدلل او ښایسته انداز باندې د هغې جوابات هم ورکړي دي. دغه رنګې یو بل تفسیر دی، هغه هم په نوم د معرف القرآن باندې دی. هغه د مولانا ادریس کاندهلوي رحم الله تفسیر دی چې دا تفسیر هم په معرف القرآن په نوم باندې دی، خو د دې تفسیر جلدونه 6 جلدونه دي. یعنی په 8 جلدو کې دا تفسیر د مفتی شفیع رحم الله دی او په 6 جلدو کې دا تفسیر دا د مولانا ادریس کاندهلوي رحم الله تفسیر دی. په دغه اردو زبان په مشهور تفاسیرو کې یو بل تفسیر چې هغه د سید ابوالعلا مودودي رحمه الله دی، تعلیم یافتو خلکو کې ډېر زیات شهرت لرونکی تفسیر دی. عربی اردو زبان کې لیکلی شوی دی او دغه رنګې په انګلیش زبان کې او په نورو ډېرو زبانونو کې د دې ټرانسلیشن شوی دی. د دې نوم دی تفهیم القرآن. تفهیم القرآن دا د مولانا سید ابوالعلا مودودي رحمه الله دا دغه تفسیر دی او دا تفسیر سرنګي چې معرف القرآن کې مفتی شفیع رحم الله په دې کې فقهي مباحث او دغه رنګې چې کوم اعتراضات وغیره دي هغه په هغې باندې مدلل جوابات ورکړي. نو دغه رنګې د مولانا مودودي رحم الله په دې تفسیر کې هم هغه ډېر په ښایسته او ډېر په اسان انداز باندې د عام نوجوانانو، د عام تعلیم یافتو خلکو د پوهې دپاره دا تفسیر لیکلی دی. ډېر زیات یو مفید تفسیر دی او دا تفسیر د مولانا مودودي رحم الله دا تفسیر دا په 6 جلدونو کې دی. په څو جلده کې دی؟ په 6 جلده کې دی. څه جلدونه په دې کې دا چې کله په قید کې وي یعنې په جیل کې په هغه ټایم کې لیکلي دي او څه بار لیکلي دي. بهرحال د مطالعې دپاره یو تفسیر دی، خو عموما عام طور تپوس کېږي د لیکچر په ټیسټ کې تپوس کېږي د دې مختلفو تفاسیرو په باره کې. تدبر قرآن دا د مولانا امین حسن اصلاحي رحمه الله دا دغه تفسیر دی. تدبر قرآن، تدبر قرآن دا د تفسیر نوم دی او دا هم یو مشهور عالم دی، ډېر زیات کتابونه لیکلي دي، ډېر زیات کتابونه د لیکلي دي. نو په دې کې د چې کوم تفسیر لیکلی دی نو دا هم په اردو زبان کې دی، په 8 جلدو کې لیکلی شوی دی. په 8 جلدو کې دا تفسیر لیکلی شوی دی، اگرچې اوس په دې کې څه اضافه وپکې شوي نو بعضې وایي چې دا اوس په 9 جلده کې موجود دی، خو په حقیقت کې دا تفسیر په 8 جلدو کې لیکلی شوی دی. تدبر قرآن مولانا امین احسن اصلاحي رحمه الله تفسیر دی. یو بل تفسیر په اردو زبان کې مشهور تفسیر دی ضیاء القرآن په نوم باندې. ضیاء القرآن، ضیاء القرآن دا د پیر محمد کرم شاه الازهري رحمه الله دا دغه تفسیر دی. دا هم یو ډېر یو علمي تفسیر دی او دی په خپله باندې ډېر یو علمي سړی دی، ډېر لوی علمي کار یې کړی دی. دغه رنګې په سیرت کې هم د کتابونه لیکلي دي، خو دلته چې د کوم تفسیر دی تفسیر ضیاء القرآن، دا ضیاء القرآن دا په انګریز زبان کې او دغه رنګې په اردو زبان کې او په نورو زبانونو کې هم شاید چې د دې ترجمه موجود وي، خو په انګلیش او په اردو زبان کې د دې ترجمه او د دې ټرانسلیشن هغه شوی دی، موجود دی. دا تفسیر په 15 جلدو کې موجود دی. په 15 جلدو کې دا تفسیر موجود دی او دی په خپله باندې د بریلي مکتب فکر د هغې سره تعلق لرونکی یو عالم دی. نو په دې لحاظ سره دا هم یو اهم تفسیر دی. بل تفسیر زمونږ سره په اردو زبان کې په مشهور تفاسیرو کې تفسیر تیسیر القرآن دی. تیسیر القرآن، تیسیر القرآن دا د مولانا عبدالرحمن کیلانی،
مولانا عبدالرحمن کیلانی رحمه الله دا دغه تفسیر دی. په دې کې هم دا مفسر اصل کې په حقیقت کې د ساينس د علومو نه د دې نه ډېر زیات خبرو، نو په دې خپل تفسیر کې هم ډېر مباحث په ساينسي لحاظ سره په ساينسي انداز په ساينټیفیک میتھډ باندې د هغې تفاسیر او د بعضې آیتونو د هغې وضاحت او د هغې تشریح په ساينسي انداز باندې کړې ده. نو په دې لحاظ سره دا تفسیر هم ډېر یو اهم تفسیر دی او په څلور جلد کې دا تفسیر سره موجود دی. په څو جلد کې؟ څلور جلد کې دا تفسیر موجود دی. د دې نه علاوه تفسیر ماجدی دا هم د اردو زبان په تفاسیرو کې یو مشهور تفسیر دی، یو شعر پاک تفسیر دی چې دا د مولانا عبدالماجد دریابادی تفسیر دی. مولانا عبدالماجد دریابادی رحمه الله دا دغه تفسیر دی او دا تفسیر په دو جلدو کې موجود دی. دا تفسیر په دو جلدو کې موجود دی، عربی زبان کې، په انګلیش زبان کې هم شته او د قرنګي په اردو زبان کې هم دا تفسیر سره دا تفسیر موجود دی. د قرنګي د اردو زبان چې کوم مشهور تفاسیر دي نو په هغې کې اگرچې نور علماء کرامو هم تفاسیر موجود دي، لیکلي دي، خو دغه مشهور تفاسیر چې ما ستاسو مخې ته کم کېښودله نو په دې کې یو بل تفسیر مطالب الفرقان. مطالب الفرقان اصل کې په حقیقت کې د غلام محمد پرویز چې د حدیثو نه منکر او په دې کې د منکرین حدیثو کې چې کوم نمونه راځي نو په دې کې د نوم ټاپ اف د لیسټ دی. د هم خپل یو تفسیر لیکلی دی، تفسیر بالرای مضموم ورته ویل کېږي چې د خپل رای او د خپل خواهش او د خپل مسلک او د خپل عقیدې د ترویج او د هغې د مضبوطولو دپاره دا تفسیر لیکلی دی. نو د دې تفسیر نوم مطالب الفرقان، غلام محمد پرویز، غلام محمد پرویز. د دې نه علاوه یو بل مضموم تفسیر ورته ویلی شي یا هغه تفسیر چې هغه تفسیر بالرای مضموم دی، هغه د سر سید احمد خان دا دغه تفسیر دی. سر سید احمد خان تفسیر القرآن په نوم باندې دی، تفسیر القرآن. په دې کې حقیقت کې هغه خپل خیالات او کوم منګړت چې د هغه کوم خیالات دي د بعضې ډېرو څیزونه داسې دي چې د هغې نه هغه انکار کړی دی، بعضې ډېر څیزونه داسې دي چې د هغې نه د هغې انکار کړی دی چې کوم د اسلام بدیهیات دي، کوم هغه څیزونه دي چې هغه په هغې باندې ایمان راوړل څه دي لازم دي. په هغې کې د فرشتو نه د انکار کړی دی، د معجزاتو نه انکار کړی دی، د جادو د حقیقت نه انکار کړی دی او داسې نور ډېرې زیاتې خبرې د هغې نه انکار کړی او د هغې دپاره دا تعویلات کړي دي او په د خپل ذهن او د خپل سوچ مطابق د هغې یو معنا د څه ده روباسلې ده. اگر چې په دې تفسیر باندې ډېر علماء کرامو رد هم کړی دی، د کفر پتې هم په ده باندې لګېدلي دي او دا په دې لحاظ سره د عقیدې په لحاظ سره ډېرې زیاتې مسلې په ده کې موجود دي. خاص کر د انګریزانو نه متاثره سړی و نو د هغې د خوشحاله کېدو دپاره هم شاید چې ډېرې زیاتې خبرې په دې کې صحیح هغه د دې وجې نه ده کړي. ټیک ته دا تفسیر د ده په ژوند کې چې کله دا تفسیر شایع شو نو د دې جلدونه څو نو؟ شپږ جلدونه، یعنې په شپږ جلده کې تفسیر القرآن دا د سر سید احمد خان دی او دا په شپږ جلده کې دی، خو په دې کې هغه منګړت روایات او منګړتې خبرې د عام بدیهیاتو نه د هغې نه پکې انکار دی. نو د دې وجې نه دې ته تفسیر هم نشي ویلی. بل یو تفسیر زموږ سره کنز الایمان. کنز الایمان دا د مولانا احمد رضا بریلوی، مولانا احمد رضا بریلوی دا دغه تفسیر دی چې دا هم بریلوی مکتب فکر سره تعلق لرونکی دی او په بریلیانو خاص کر بریلوی مکتب فکر کې د پورا یو نوم دی، یو لوی نوم دی، د سره پورا یو لوی نوم دی. ټیک ده. نو د دې نه علاوه نور هم ډېر علماء کرامو د عربی په اردو زبان کې تفاسیر لیکلي دي. مختصرا ستاسو مخې ته ما یو څو نومونه کېښودله. د دې نه علاوه اگر که تاسو وګورئ نو په دې کې د تفسیر عثماني د شبیر احمدی عثماني رحم الله تفسیر په دې کې هم موجود دی. تفسیر الحسنات چې دا د ابوالحسنات مولانا محمد احمد قادری رحم الله تفسیر دی. ټیک ده. تبیان القرآن دا د غلام رسول سعیدی رحم الله تفسیر دی او دغه رنګې نور هم ډېر علماء کرامو تفاسیر هغه لیکلي دي. نو که فرض که د دې مشهورو څو تفاسیرو نومونه هغه موږ ذهن نشین کو، موږ یاد کو. امید دا دی چې په ډېرو موقعو باندې به دا موږ ته سره کړي، فایده راکړي. اگر که تاسو وګورئ نو د دې نه علاوه هم په اردو زبان کې ډېر تفاسیر موجود دي. مختصرا ما تاسو ته د یو څو تفاسیرو نومونه مخې ته کېښودله. اگر چې نور تاسو په خپله باندې تتبع تلاش وکړئ نو د نورو ډېرو زیاتو د اردو د تفاسیرو نومونه به هم ستاسو مخې ته راشي. د هغې په باره کې معلومات را یوځای کول او د هغې په باره کې خپل زده کړه کول چې دا هم شاید چې په پیپر کې د هغې نه راشي. خو چې کوم عام مشهور تفاسیر دي نو عموما په پیپر کې د هغې په باره کې تپوس او پوښتنه کېږي. د هغې
د مصنف په باره کې د عربی دا تفسیر په کم زبان کې تفسیر دی دا چا لیکلی دی ټیک ده. او د دې نه علاوه بل چې اهم تپوس کېږي هغه د هغې د جلدونو په باره کې کېږي. نو په دې لحاظ سره د اردو زبان د دې تفسیر د دې تفسیرونو د دې د مفسرینو نومونه د تفسیر نوم او د دې د جلدونو نومونه په خپل ځای باندې د لوی اهمیت وړ دي. که فرض که دا مونږ په خپل ذهن کې کېنو دا یاد کو نو انشاءالله چې په ډېرو وخو باندې به مونږ ته فایده به مونږ ته راکېږي.